مونږ ابتدا کو د جبې نه که یو زناور جبه نه وه جبه داسې کیدی شي کله کله زناور مخې له راشي نو دا یاد ساتئ که دا وړوکی زناور و وړوکي زناور نه مراد هغه زناور دی چې په هغې باندې یو قرباني کیږي لکه په ګډ او په ګډه باندې او په چیلي او په چیلې باندې دی باندې یو قرباني کیږي دې ته وړوکی زناور وایي او په میخاو په سنډاو په غواو په غوایاو په اوخه او په اوخه باندې په دې باندې زیات نه زیات اوه قرباني کیږي او کم از کم هر څوم پې کولی شي یو کس ته په ځان له باندې اوښ راولي او په هغې باندې یو قرباني کوي پې جایز ده دوه پې کوي جایز ده درې پې کوي جایز ده زیات نه زیات اوه قربانۍ پې کولی شي نو دې ته غټ زناور چې په کوم باندې اوه قرباني کیږي هغه غټ زناور دی چې یو قرباني کیږي هغه وړوکی زناور دی نو که جبه یو زناور نه وه مکمل یا نه وه یا نیمه نه وه یا درې حصې نه وه او دا زناور وړوکی زناور په دې باندې قرباني جایز ده وجه څه ده کمال دا دی الله تعالی وړوکی زناور پیدا کړی دی هغه چې خوراک کوي هغه خوراک په غاښونو باندې کوي او غټ زناور چې خوراک کوي خوراک په ژبه باندې کوي ژبه هم پکې انوالي غټ زناور ځکه وړوکی زناور که ژبه نه وي هغه خوراک کولی شي نو دی وجه نه که ژبه یې نه وه قرباني پې جایز ده مکمل یې نه وه نیمه یې نه وه درې حصې نه وه او خوراک یې کولی شو بلکل په هغې باندې قرباني جایز ده خو که غټ زناور ته خوښ شو ډېر ښایسته او ستر وبو مثال کې طور په یو د ژبې مسله یې وه ژبه یې نه وه نو که د غټ زناور ژبه نه وه نو په غټ زناور باندې غوا غوایه میخه سنډه اوښه یادوم په هغې باندې قرباني نه ده جایز او که مکمل یې نه وه او که لږې نه وه نیمه یا نیمې نه کمې نه وه او خوراک یې کولی شو بیا قرباني په جایز ده او که نیمې نه زیاتې نه وه لږه وه او بیا یې هم خوراک نه شو کولی بیا هم قرباني پې نه ده جایز ځکه غټ زناور چې خوراک کا هغه زبان جبه ورسره استعمالوي نو هغې ته په خوراک کې رکاوټي دا عیب دی حضور مبارک فرمایي په عیبجن زناور باندې به د الله تقرب او عبادت په دې ورځ باندې نه کوئ سم زناور به اخلئ ښکلی دا یې د ژبې مسله شو د هغې نه وروستو صاحبانو غاښونه دا یاد ساتئ ټولو زناورو لپاره غاښ یو حکم دی یو زناور دی مونږ او تاسو زه خپله باندې هم ځمه څاروي پسې زه خپله باندې ځم ګورو یا اکثر په منډۍ کې دا په دوه په غاښ باندې دوه دی او په غاښ باندې څلور دی او په غاښ پوره دی او په غاښ نه دی پوره چې کوم هغه خرڅوونکي دي هغو نه دا خبره اورو دا یاد ساتئ که غاښ باندې پوره وي خو خبره هسې هم د شک او شبهې نه ووځي خو که داسې و چې یو زناور غاښونه نه وو یا یو مات شوي وو او هغې زناور بغیر د تکلیف نه خوراک کولی شو یا یې پیدایشي نور راغلي نور په عمر باندې څه په عمر باندې پوره و او دا کوم سره چې کوم بیوپاران دي هغې د دې خبرې بلکل تصدیق کوي چې دا په عمر باندې پوره دی او ستا هم تجربه دایي چې دا په عمر باندې پوره دی او غاښ یې نشته یا و مات شوي دي او دا زناور خوراک کړی شي په دې باندې قرباني بلکل جایز ده او که په عمر باندې پوره و غاښونه نه یا و مات شوي و او خوراک یې نشو کولی نو یاد ساتئ صاحبانو په دغې زناور باندې بیا قرباني نه ده جایز د هغې نه وروستو د زناور پوزه ده اکثر په دغې پوزه کې هغې له لږ داسې سرکش غوندي او پړه یا چولې یا غش کېدلي هغه خرابه شوي یا په رخکو باندې دا یاد ساتئ پوزې دپاره مسله دا ده که دا زناور غټو او که وړوکی زناورو چې پوزه یا کټ وه په دغې زناور باندې صاحبانو قرباني جایزه نه ده پوزه به بلکل برابري پوزه به نی کټ که پوزه یا کټ وه ځکه د پوزې په شکل او په مخ کې یو اهم کردار وي غونډ زما او ستا فیس په هغې باندې یا ښایسته ښکاري یا په هغې باندې بد ښکاري په داسې زناور باندې قرباني بلکل نه ده جایز دا د ټولو حکم دی د هغې نه وروستو سترګې د زناور دي که تا یو څاروی اخیسته او هغې څاروي یا په یو سترګه باندې معذوره دی په یو سترګه باندې نظر نه لګي یا په دواړو باندې که غټ زناور دی که ورکوټی زناور دی که په دواړو سترګو باندې معذور دی په هغې باندې قرباني ناجایز ده که په یو سترګه باندې معذور دی مکمل په هغې باندې نظر نه لګي په هغې باندې هم قرباني ناجایز ده یو سترګه معذوري هم ناجایز ده که په دواړو یې خو بلکل پې ناجایز ده که غټ زناور که وړوکی او که یو سترګې زخمي وه او په هغې باندې نظر لګېده او نظر دا یو د پټه کړه په هغې باندې کتن هم کړی شوه تګ یې هم کولی شو نظر یې هم کولی شو نظر یا صحیح بیا په هغې باندې قرباني جایز ده
اسې معمولی پاغې کې زخم او که یو سترګې هم خراب او که دواړه یې خرابې وي که غټو که ورکوټ وي پاغې باندې قرباني نه ده جایز